رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وستا: اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. یا الله ما ته ژوندم د مسکینانو راکې او مرګم د مسکینانو راکې او ما په ورځ د قیامت د مسکینانو په ډله کې پاسه. ژوندم د مسکینانو راکې. زمون خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وستی. مسکین څه ته وایي؟ مسکین هغه سړی چې د کور نه بهر نشي وتی ځکه څه ورسره شته دی نه، څوک یې خبرې ته غوږ نه کېږي او څوک ورته لفټ نه ورکوي، توجه نه ورکوي، ګوري ورته نه، نو دا مسکین چې راتلی نه شي څه ورسره شته دی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وایي. خو دې کې د سوال د مال نه دی چې مال راته مه راکوي، دې کې سوال د دې خبره دی چې یا الله څنګه مسکین سړی عاجزوي، څوک ورته نه ګوري، څوک توجه نه ورکوي، ما همداسې جوړ کړي. عاجزي مې خوښه ده. په مسکین سړي کې عاجزي وي چې فقیر هم وي او متبرین کوي، نو دا خو بیا ډېر زیات خراب سړی دی، ځکه چې یو طرف ته فقر دی او بل طرف ته متبري کوي. د فقیر سړي متبري هغه ډبل ګناه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې ذکر کړي لکه بوډا سړی چې پردی زنانه ته ګوري او د سترګو حفاظت نه کوي، د ډبل ګناه ده، ځکه چې دی خو په دې عمر کې ځان بچ کولی شي د خبرونه. نو دغسې یو فقیر سړی که چېرې متبري کوي د هغه سره متبري نه ښایي او بیا کوي، نو د ډبل ګناه کې مبتلا دی. دې نه مراد هغه مسکین دی چې په هغه کې عاجزي وي. نو بیا فرمایل وامتنی مسکینا، ما ته مرګم د مسکینانو سره راکړي چې ډېر د شان او شوکت مرګ ویني، چې په تابوت کې لاش پروتي او کپړې مپړې ته نه تاوي او خلکو ته سلوټونه کوي او پریډ ته نه ګیر چاپېر کېږي، نو دا ورته څه فایده رسوي؟ امتنی مسکینا. په جنازه کې خلک هم نه مسکین وي، څوک یې پروا نه ساتي، ځکه چې جنازو ته خو هم د هغه خلکو نن سبا دنیادار خلک ډېر ځي چې د چا څه منصب او عهدی څه مالداره سړی که چېرې د هغه د نیکۍ د وجې نه او د ایمان او د تقوا د وجې نه ځي، دا بېل شی دی. او واحشرنی فی زمرة المساکین، یا الله زما حشر هم د مسکینانو سره په ورځ د قیامت وګرځئ، یعنې ما د مسکینانو په ډله کې پاسې، ځکه چې په دنیا کې به مسکین سړی جنت ته د مالداره سړي نه 500 کاله مخکې ننوځي، د سره به حساب کتاب کېږي، هغه به جنت ته ننوتی، دی به بیا وروستو ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کړې.